الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الایمان. کتاب الایمان په دې عنوان کې د یو اتو خبرو خیال کوئ. اول بحث ربط د کتاب الایمان مخک باب الوحی بدء الوحی سره او حدیث د هرقل سره. دویم بحث معنا لغوی او اصطلاحی د ایمان او د اسلام. دریم بحث نسبت په مابین د ایمان او د اسلام کی. څلورم بحث بیان د فروق اسلامیه او په حقیقت د ایمان کی. پنځم بحث بیان د نسبت د ارجاء احناف ته. خلق ورته مرجئه ویلی دي، آیا احناف مرجئه دي او کنه دي؟ شپږم بحث دلائل د متکلمینو په بساطت د ایمان، چې ایمان بسیط دی او فعل قلب دی. وم بحث دلائل د محدثینو په ترکیب د ایمان او په زیادت د ایمان او جوابونه د متکلمینو محدثینو ته. اتم بحث مسئلہ د استثناء فی الایمان. ایمان کې استثناء جائز ده، چانا مومنون انشاءاللہ بوائی او که استثناء پکې نه ده جائز. دا اتم مباحث ضروری ذکر دي چې وروسته کتاب الایمان کې مسئلې را روانې دي، د دې مباحث او اصطلاحات سره تړلې دي. اول بحث ربط د کتاب الایمان باب بدء الوحی سره په دریو طریقو دی. اوله طریقه دا ده چې باب بدء الوحی دا مقدمه د کتاب وا، کتاب الایمان نه اصل کتاب شروع. کتاب الایمان د کتاب العلم او کتاب الطهارت وغیره نه ځکه مخکې که چې دا بنیاد او عقیده ده او د مقدمه مناسبت د مقاصد سره واضحي. دویم مناسبت دا ده چې دوه قسمه تعلق دي. یو تعلق د خالق دی د مخلوق سره او یو تعلق د مخلوق دی د خالق سره. مخک باب بدء الوحی کې د وحی بیانو، وحی کې تعلق د خالق د مخلوق سره. اوس کتاب الایمان کې د ایمان بیان دی. مخلوق چې د خالق سره تعلق جوړی، پس به جوړی په ایمان به جوړی.
نو مخکې بیان د تعلق د خالق او د مخلوق سره، اوس بیان د تعلق د مخلوق کوي د خالق سره. دریم ربط دا ده کتاب الایمان کې بیان د عقاید ده. د عقاید منبع بسی عقیده بت د عقل نزدکه او که د وحی نه. نو مخکې باب بدء الوحی کې منبع، منشا او بنیاد د عقاید ذکر شو. عقاید د عقل نه حاصلیږي. که ایمان د عقل نه حاصلې ده نو ارسطو او افلاطون به زیات مؤمنان وای، ځکه زیات عقل پکې. نو اول باب بدء الوحی کې خوده اشاره دې خبرې ته وکړه چې روست عقیدت زده کې کتاب الایمان کې دا به د کم ځای نه راخیستي؟ د وحی نه. کم عقیده چې د وحی نه نه هغه مقبوله نه ده. دویم مناسبت د کتاب الایمان د حدیث د هرقل سره دو وجه ده. یو لفظی مناسبت ده او یو معنوي مناسبت ده. لفظی مناسبت دا ده چې مخکې حدیث کې هرقل ویل وکذالک امر الایمان حتی یتم، وکذالک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب. نو مخکې حدیث د هرقل کې د ایمان ذکرو، نو وروسته ورپسې کتاب الایمان کې خود نو مناسبت دا لفظي شه. معنوی مناسبت دا ده چې هرقل مؤمن و که غیر مؤمن و. غیر مؤمن و نبی علیہ السلام خو پیجنده چې دا رښتینی پیغمبر ده، ځکه فرمایلی وو فلو انی اعلم انی اخلص الی لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمی. عقیدت اظهار کړو کا، معرفت خو پکې وکړه. نو سره د معرفت نه د مؤمن نشه، سره پس مؤمن کیږي. کتاب الایمان کې به هغه مسلې زده کیږي چې سره په دې سیز مؤمن کیږي چې تصدیق پکې راشي د قلب او اقرار پکې راشي د لسان، دی به ال مؤمن جوړیږي. دا اول بحث ده. ربط د کتاب الایمان د باب بدء الوحی سره او ربط د کتاب الایمان د حدیث د هرقل سره. دویم بحث معنا لغوی او اصطلاحي د ایمان. ایمان مصدر ده د باب فعال، مجرد امینه راځي د باب سمعانه. امینه یأمنو امنن فهو آمنون. او د مجرد نه مزید لنقل که د امینه نه ایمان ته نقل که. نو ایمان په د حمزه کې دو قول دي. یو دا ده چې د حمزه د تعدیت دپاره ده. څه دپاره ده؟ تعدیت دپاره.
د ایمان معنا بشي امن ورکول بلتا بل څه شی دی مومن به دی مومن به ته امن ورکول د تکذیب نه او که په ایمان کې دا حمزه د ضرورت ته پاره شي نو معنا به د ایمان داسې شي سرت ذا امنن د ایمان د وجه نه زه په امن وګرځېدم مال او جان مې محفوظ تاسې خبره پوه د ایمان اطلاق لام سره هم کیږي آمن له با سرم کیږي آمن به علا سره هم کیږي امنت علی او بغیر د حروف نه هم کیږي هر ځای کې خپل مناسبه معنی خو ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي ایمان په لغت کې څه ته وایي او چې کله لام ور سره شي نو بیا اذعان ته وایي لکه وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین خدا زده کوي چې ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي دا تصدیق منطقي نه دی کم چې په اوایلو د کتبو د علم منطق کې تاسو ویلي دي چې علم دوه قسمه دی تصور او تصدیق د دې تصدیق او د هغه تصدیق په منځ کې 5 فرقونه دي اول فرق دا دی تصدیق منطقی فرد د علم دی او تصدیق ایمانی فرد د عمل دی دویم فرق دار چې تصدیق منطقی د مقولې د کیپ نه دی او تصدیق ایمانی د مقولې د فعل نه دی دریم فرق دا دی تصدیق منطقی په غایبات او محسوسات دواړو کې استعمالیږي او تصدیق ایمانی غائبات کے استعمالی کے محسوسات کے نہ استعمالی کی سلورم فرقدار تصدیق منطقی کے تعظیم دا مخبر ضروری نہ دے اور تصدیق ایمانی کے تعظیم دا مخبر ضروری دے پنجم فرقدار تصدیق منطقی جحود سر جمع کی گی او تصدیق ایمانی جحود سره نه جمع کیږي بلکې جحود ضد د ایمان دی چې کفر دی نو ایمان په لغت کې څه ته وایي تصدیق ته په اصطلاح د شرع کې ایمان څه ته وایي تصدیق الرسول فی جمیع ما جاء به من عند الله مما علم من الدین بالضروره تصدیقا اجمالیا فيما علم اجمالا وتصدیقا تفصیلیا فيما علم تفصیلا الکه دا ځکه ګورئ په اصطلاح د شرع کې ایمان څه ته وایي تصدیق الرسول د رسول تصدیق کول دي فی جمیع ما جاء به من عند الله په ټولو هغو خبرو کې چې کومې د خدای د طرفه راوړي دي او مما علم من الدین بالضروره هغه چې د دین نه معلومې دي بالضروره تصدیقا اجمالیا فيما علم اجمالا کومې خبرې چې اجمالا معلومې دي په هغې به اجمالي تصدیقي وتصدیقا تفصیلیا فيما علم تفصیلا کمی خبرې چې تفصیلی معلومی دی باغی با تفصیلی تصدیقی تاسو په خبره پوه شئ لکه کاپۍ دې نه ده راوړې کمه ده حاشیه کې خو څه نه ځایږي لیکل کوئ که نه تاسو په خدای یقین وکئ چې بلا شرح را سره دی او دا حاشی دی او دا سیزونه زه ټول ګورم او چې دا ټول ګورم تشفی مې پسې کېږي د استاذ نه مې چې څه لیکلي دي
هغه کې چې کم ترتیب دی او سچ پکې دی قسم په خدای کا بشر هو کې هغه سشتا اما د چې کم سہولت پکې دی شرح کې ملغلری دی او شیندل شوی دی او د استاد چې کوم خبره ما سره لیکلې دي هغه د ملغلرونه یو امیل جوړ شوی دی تار کې بندي شوی دی بس راواخل ټوله ور سره راجیب تر چول کی او هغه به یو راچه د شرحونه بل براچ او سم بسترش او دا بس یو زین راونی زبدا زیرا کش کو جیب له واچ کوم یو اسانس تاسو په خبره پوي چې کبه پوي نس دا بس تاسو په کار شو زر سوچ کوم چې دا څنګه منګ لیکلي دي او ما عربی کې لیکلي دي تاسو یقینو کې چې عربی کې مې لیکلي دي ټول لیکل ما په عربی کې کړی او ما دو ورځې چانه عربي نه دا ویلي او زه سوچ کوم د صحیح ترکیبونه مې لیکلي دي کا فاعل او مفعول ته اوس سوچ کوم چې فاعل او مفعول او مبتدا او خبر او مؤنث او مذکر څخه خطای خو به مې پکې نه کړی هیڅ خطای پکې نشته تاسو یقینو کوي چې تاسو وګورئ حیران بشئ دا لیکل دا تاسو لپاره به ډېر پکار راشي وخت به راشي تاسو یقینو کوي چې زمانه را روانه ده دا به بیا تاسو ډېر پکار شي بلا هغه نقشه ټول ذهن لراشي چې لیکلو ګورم ټول منظر مې مخې لشي تاسو یقینو کوي بیا ډېر اثر کوي نو لیکل خشه ده شیخ صاحب رحمه الله به ویل لکه سکش پش کوي دا به ویل سکش پش کوي کله به کونډه زویا سخو بویا وای اسمه کې نه بیا خوب درځي سلیکل کوي او کله به دا ویل چې لکه کم طالب مهنت کوي هغه مې ډېر خوښ دی سیاسی طالب مې نه دی خوښ ډېر مې بدی شي دځي به ویل سیاسی طالب مې ډېر بدی شي چې سبق نه وایي او منډه وایي پلان کې زنده باد او پلان کې دا به ویل یو نمونه یې دا جنرال سیکریټری دی او دا دغه د مالیات سیکریټری دی او دا پلان کې دی هغه به ویل دا سي طالب مې ډېر بدی شي تاسو یقین کوئ چې د زده کنه دا نو مهنت ډېر بهترین چیز دی او لیکل ډېر بهترین چیز دی العلم سید والکتابه قید علم خکار دی او لیکل خکار بندول دی اسلام په لغت کې څه ته وایي اسلام په لغت کې انقیاد ته وایي صادق خاري صاحب وګوره ورته دا حاشیې ډېرې ډکې دا چې د محشي لیکلي دا بس دی نور به ته مه ور اضافه کوه ته ځان له کاپۍ ولیکه اسلام په لغت کې انقیاد ته وایي غاړه ایښودل او په اصطلاح د شرع کې التزام طاعت الله ورسوله فعلا و ترکا پزان لازمول د خدای طاعت او د رسول طاعت په کولو کې او په نه کولو کې په کولو کې په ماموراتو کې او نه کولو کې منهیاتو کې تاسو په دې خبرو پوه شئ دریم بحث نسبت په مابین د ایمان او د اسلام کې ایمان او اسلام یو دي کنه بدل دي دیکھ سلور قول دی اول قول دا محدثین دے محدثین وی ایمان او اسلام په منځ کې ترادف دی لیکن د ترادف قول صحیح نه دی د تساوی په صدق قول صحیح دی ترادف ستوي هغه دو کلیان چې مفهوم او مصداق یوي اتحاد په مفهوم کې می او په مصداق کې همي او ومنو محدثینو چې د اسلام او د ایمان په منځ کې مفهوم په صدق ده او مفهوم اتحاد په مفهوم په کې کم ځای نه راغله اسلام خو التزام او طاعت الله فعلا و ترکا ده
او ایمان سره تصدیق الرسول بما جاء به من عند الله مفهوم خود دوالو جدا ده او مترادفین خود دیتا وی چه مفهومی یوی کنا صحیح خبر تساوی پہ صدق دا محدثین وی د ایمان او د اسلام په منځ کې نسبت د مساوات ته کم ځای کې چې نسبت د مساوات یل ته موجبی کلیه صادقیږي نو کل اسلام ایمان او کل ایمان اسلام دیم قول د تباین ده چې د ایمان او د اسلام په منځ کې نسبت د تباین ده ایمان تصدیق قلبی توي او اسلام فعل د جوارح توي او کم ځای کې چې د دو کلیانو په منځ کې تبایني التا صالبتین کلیتین صادقیږي لا شیء من الاسلام بایمان ولا شیء من الایمان باسلام تاسو په خبره پوه شئ او دلیل دار چې قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اثبات د یو شی او کو نه په د بل شی او کو نو کچرته پکې تساوی و نه اثبات د یو شی سره اثبات د بل شی راتل کنه الکه تاسو په پوښتنه کې به پوښتنه او چو څوک د تساوی قائل دی هغه وی قران کې راغلی دی فاخرجنا فيها من كان من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قوم لوط یادای چې دی باندې عذاب راوستو چې مؤمنان پکې سو هغه می تی ویستا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين مسلمانان غیر پکې یو کله نو هغه مؤمنان وکړه نو هغه مؤمنین ته مسلمانین ویلې تساوی شو دریم قول داده او دا دریم قول دا فقها او د متکلمین ده چې ایمان او د اسلام په منځ کې عموم خصوص من وجهین ده چې ده هر اسلام شرعی ایمان شرعی ده ہر ایمان شرعی اسلامی شرعی نہ دے الکه به پوي شي کې به پوي نو ایمان عام دی او اسلام خاص دی ایمان تصدیق قلبی ته وای برابر خبره ده کې التزام د طاعت ویو کني او اسلام التزام د طاعت ته وای نو ماده د اجتماع درې ماده غواړي عموم خصوص من وجهن یو د اجتماع او د افتراق د اجتماع ماده دار چې تصدیقی قلبی هم یو التزام د طاعت هم کوي دا مؤمن هم شو مسلم هم شو چې التزام د طاعت کوي او تصدیقی قلبی نه نو دا مسلم شو مؤمن نشه او چې تصدیقی قلبی وی او التزام د طاعت نه نو دا مؤمن شو مسلم نشه تاسو په خبره پوه شئ کې سلورم قول دار چې د ایمان او د اسلام په منځ کې عموم خصوص مطلق دی څه دی خصوص مطلق دا سلور اقوال دی پکې ناول بحث ربط د کتاب الایمان مخ کې سره او دیم بحث معنا لغوی او اصطلاحی د ایمان او د اسلام او سلورم نسبت په مابین د ایمان دریم نسبت په مابین د ایمان او اسلام او سلورم بیان د فروق اسلامیه او په حقیقت د ایمان کې
د ایمان په حقیقت کې لس فروق دي، لس ډلې دي چې ایمان څه شي ته وایي. اول مذهب د متکلمینو دی، هغوی وی ایمان عبارت صرف د تصدیق خاص نه دی، بل څه ورسره نشته. نو ایمان احادي شو او بسیط شو. دیم قول د فقهاو دی، هغوی وی ایمان عبارت د تصدیق نه دی خو سره د اقرار نه، او اقرار داسې جز دی چې قابل د انفکاک دی، جدا کیږي دی، او تصدیق داسې جز دی چې قابل د انفکاک نه دی. اقرار دا قابل د انفکاک دی، کله به مؤمن او اقرار به د کفر کوي، الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. د دې په نسبت باندې ایمان سنایش، فقهاو په نسبت سنایش. دریم مسلک د محدثینو ده، محدثین وی ایمان عبارت د اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. ایمان عبارت د چا نشه؟ درې څیزونو نشه. نو ایمان ثلاثي شه یو او مرکب شه دوه. څلورم مذهب د خوارج ده، خوارج هم وایي چې ایمان عبارت د درې څیزونه دی، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. پنځم مذهب د معتزله ده، معتزله هم وایي چې ایمان عبارت د څو څیزونو نه دی، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. نو د دې په نظم ایمان ثلاثي دی او مرکب. وس د محدثینو او د خوارج او د معتزله فرق څه دی؟ فرق دا دی چې محدثین تصدیق ته جزء اصلی د ایمان وای، او اقرار او عمل ته اجزای عرفیه وای چې قابل د انفکاک، احتمال د سقوط لري، او تصدیق لا يحتمل السقوط. او معتزله او خوارج دریوانو ته اجزای اصلیه وای لا يحتمل السقوط. الکه په فرق پوه شئ که به پوه نشئ. د معتزله او د خوارجو فرق په څه کې دی؟ هغوی خو هم درې درې ګڼي. د هغوی فرق دا دی، خوارج مرکب د درې څیزونو نه ګڼي او درې واړه اجزای اصلیه ګڼي، او دا وایي چې یو احتمال د سقوط نه لري. که یو لرې شي نو په انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي چې ایمان دی. ایمان منتفي شي نو چې ایمان منتفي شي کفر راغی نو سړی کافر شي. او معتزله وایي دا درې واړه اجزای اصلیه دي، په انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي، نو چې عمل منتفي شو سړی د ایمان نه خارج شه، خو لا کفر ته تللی نه دی. ولې؟ ځکه ضد د کفر شته دی چې تصدیق دی. کفر خو تکذیب ته وایي او دلته خو ضد د کفر شته که نه چې تصدیق دی. څنګه ورته کافر وایي؟ دی قائل دی د منزله بین المنزلتین. خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شئ. شپږم مذهب د مرجعو دی. مرجع وای ایمان عبارت صرف د تصدیق نه دی، اقرار او عمل نه شرط دی او نه شطر دی. ناغي وی لا يضر مع الایمان معصیتن ولا تنفع مع الایمان طاعتن. عبادت ایمان ته څه فایده نه کوي او ګناه څه ضرر نه کوي. هلکه تاسو سر خلاص شو.
نو د مرجعو د متکلمینو فرق، متکلمین هم تصدیق ته وایي او دوی هم تصدیق ته وایي، خو هغوی عمل شرط ګڼي، شطر یې نه ګڼي، او دوی عمل شرط نه ګڼي، بې فایدې ګڼي. هلکه لوی فرق شه. وم مذهب د جهمیه و دی، هغوی وایي ایمان عبارت صرف د معرفت قلبی نه دی، نه دی باندې بیا ایراد رواردېږي چې یهودیان خو به کافران شو ځکه یعرفونه کما یعرفونه، معرفت خو ورته و، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې داسې پېژانده لکه بچي چې خپل پېژني. هرقل ته معرفت نو، ابو طالب ته معرفت نو، مؤمنان دي څه. اتم مذهب د کرامیه و دی، هغوی وایي ایمان عبارت صرف د اقرار نه دی. نه په دې بیا ایراد راځي چې منافقین خو ټول مؤمنان شو ځکه چې ویل آمنا بالله او خدای ورته څه وایي وما هم بمؤمنین، مؤمنان. نهم مذهب د عبدالجبار المعتزلی دی، هغه وایي ایمان عبارت د فرائضو واجبات او د سننو نه دی، بس تصدیق مصدیق پکې نشته چې دا کارونه چا کول هغه مؤمن دی. لسم مذهب د بعض معتزله و دی، هغوی وایي ایمان عبارت صرف د فرایض نه دی، واجبات او سنت هم پکې نشته، چې فرض یې کول بس دا مؤمن دی، نور که په زړه کې هر څه و. تاسو په خبره پوه شئ. څو مباحث ذکر شو؟ څلور. اول بحث ربط د کتاب الایمان د ما قبل سره، دویم بحث معنا لغوي او اصطلاحي د ایمان او د اسلام، دریم بحث نسبت بین الایمان والاسلام، څلورم بیان د فروق اسلامیه او په حقیقت د ایمان کې. څلور مباحث پاتې شو. اول بحث نسبت د ارجاء احناف ته، مرجع دې ته وایي چې عمل نه شرط مني او نه شطر، ایمان عبارت د تصدیق نه دی. متکلمین مونږ هم تصدیق ته وایو، احناف هم تصدیق ته وایي. مونږ هم څه مرجع شو، شیخ عبدالقادر جیلانی راته مرجع ویلي دي. پنځم بحث نسبت د ارجاء احناف ته، آیا حقیقت دی او که حقیقت نه دی. صحیح شو. او دا به پنځم شي. او شپږم بحث ادله د متکلمینو په بساطت د ایمان. اوم بحث ادله د محدثینو په ترکیب د ایمان او جوابونه د متکلمینو محدثینو ته. او اتم بحث مسله د استثناء په ایمان، بیا به کتاب وایو ان شاء الله. صحیح ده. درود شریف اللهم صل علی وسلم کما صلیت